बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د بني اسرائیل هغه د دوو کسانو واقعیت حدیث راغستیم دا ما به ویلي وي، نور علماونه به تاسو اورېدلي وي، معاجز فقیر به هم چېرته ویلي وي. یو ډېر زیات ګناهګار و، یو بل بدکار و، قایل په خپل ګناه او په خطا او په بدکارۍ باندې دی په خپله و، خلک پرې هم قایل و، خو د ده یو ملګری او دوست و، هغه ډېر عابد او ذاکر و او ډېر زیات به عبادت کولو، د الله نه به یېرېدو. نو چې کله به د خپل ملګري ته نصیحت کولو نو ده ته به یې ویې ګوره مه کوه، داسې مه کوه. هغه ګناهګار چېرته ورته ووایي چې زه خو به توبه وباسم او الله کریم بادشاه دی ما بخي انشاءالله، زه به چرې به وي چې منې به شم او په خپل ګناه باندې زړور نه یم او نه په خپل ګناه باندې فخر کوم. ګناهګار یم خو د الله یم، خطاکار یم خو الله سره به مې معامله راځي. نافرماني مې کړې ده خو د چا مې کړې ده؟ الله مې کړې ده. څوک به وایي چې دومره غټ کار دې کړی دی، نه په فخر یې نه وم. ما چې د چا نافرماني کړې ده هغه دومره کریم بادشاه دی چې که زما نافرماني ډېره زیاته شي خو د هغه د کرم هغه شان ته نه رسي. کرم یې ډېر زیات لوی دی، ډېر لوی شان والا دی. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام خواته یو عربي راغی، ورته ووایي یا ابن عبدالمطلب یا محمد صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام ته به بانډچیانو او اعرابو هغوی به ورته داسې قسم الفاظ او خطاب کولو چې هغه به عوامو عامیانه غوندې لهجه وه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وی اے نبی علیہ الصلاة والسلام یا محمد، اے دا عبدالمطلب زویا، قیامت کی با تلے دا میزان چا سرے اعمال بسوک تلی. نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائل اللہ بندیڑو بیاد پیزارنا رانا غیرہ مخی نشو وی الحمدللہ 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 خوان دے کڑے دے داخو. نبی علیہ السلام اللہ آواز ورکو ادرے گا عربی داری سپوری ہوئی چی سوک با اعمال تلی او بیادی ولی دمرا خوشحالی اظہارو کچی اللہ تلینو الحمدللہ. اذا اللہ رسول من سردا غمو کذا اللہ نا علاوی سوک دا اعمالو او میزان خواہ کے ولادو نو غبا مخلوق بھی او مخلوق با سمرا کرم کئی، مخلوق با سمرا مہربانی کئی. پا یو بہو کی بلتا بے بیارخنی، بل باندے بہو کی بلتا بستڑے، بل باندے بہو کی چٹولو باندے بکوم. ما سر غم داو چی چرتا دا مخلوق پلاسو کنی چی دا اللہ پلاسو کی میزان تلوی بیاد اس غم نشتے کٹول خلقو بخینون تک سوکتا پوز نیجی کول. دا ذکر میں ہوئی الحمدللہ بیا خو بیڑا پار دا بیا خو بیڑا پار دا ذکر اللہ دے آگا. انا آغا ملگری دی بلتا ہوئی چی دا نیک و عابد ذاکر چونو دا دی گناہگار و بدکار بدکردار چی کمونو آغتے ہوئی قسم اخوڑ جریشی یا ساتھائی کل پا دی عبادت سرا پا دی ذکر و اسکار سرا چی دا بندہ اسلامی بھی شوی بندہ جریشی بہادر شیزان بہادر کی بیاور تا سوکو سڑی زین اخکاری بیا چې څوک موس کوي وایي د ده به څه موزي، بیا چې څوک ذکر کوي وایي ده به څومره ذکر کړی ما دومره دومره کړی دی. بیا چې څوک بېمونځه وویني هغه د سره هغه د هغه د ایمان قایل نه وي، دومره جري شي. دا ډېر خراب شی دی، دا غلط شی دی. زه هم بنده د الله یم، بل هم بنده د الله دی. که موس کوي هغه هم بنده د الله دی، که موس نه کوي هغه هم بنده د الله دی.
ما ته د الله رب العزت د فیصلو څه پته ده چې الله زما په حق کې د څه فیصله کوي او ستا او د بل په حق کې څه فیصله کوي. نو دا عابد ذاکر چې و نو د قسم وخوړ وی قسم نه که ته الله وبخلی قسم یې وخوړ بیا د الله په ذات باندې وخوړ بیا د الله رب العزت په کار باندې وخوړ چې تا به الله نه بخي په فعل د الله بس خو مایوسه غوندې شو خو بیا هم څه ونه وي پورته الله رب العزت د دوی دواړو دا خبرې اوري او د دواړو د نیتونو نه خبر دی. دی یو چې ووایي چې خدای به دې نه بخي دا په دې ووایي چې تا څه کړي دي چې خدای به دې بخي. دی بل وایي چې ما به خدای بخي هغه وایي د الله ډېر لوی کرم دی. الله ته د دې ګناهګار دا توکل او دا خبره او د الله رب العزت په کرم باندې دومره کلک یقین او په مهربانۍ دومره کلک اعتماد الله ته غوره شو او د دې بل دا قسم ورته ډېر زیات بد ښکاره شو چې تا ذکر وکړه فکر دې وکړه یا د اعمال ښه دي نو د هغې دا مطلب شو چې ته اوس په خلکو د کفر او د ایمان او د اسلام فیصلې کې چې دی کافر دی دی مسلمان دی د جنت او د دوزخ فیصلې به ته کې. الله رب العزت وایي دی دواړه مړه کړل مرګ یې وله راوستو بیا یې ځان سره د هغوی ارواح هغه راوغوښتل دی یو ته یې وایي چې دا تا څه ویلي وی ما وی چې الله به مې بخي وی ولې دی وی تا خو ډېر ګناه کړه وی یا الله ما که ډېر ګناهونه کړي دي خو ستا د رحم او د کرم په هغې مې دومره اعتماد او دومره یقین چې ما وی ته به ما وبخي ما په دغه امید او په دغه یقین باندې دا ویلي دی بل نه الله رب العزت تپوس وکړه تا ولې قسم خوړو چې دی به تا به الله نه بخي هغه وی یا الله ته کې د بخلو څه نو وی ښه دا بخل به ته کې او ته به پکې ګورې چې څه پکې اوسه نه دی مې وبخو او ستا هغه ټول اعمال مې دله ورکړل د هغه مې تاله درکړل ما نه څوک د تپوس نشته. عابد ذاکر جهنم ته لاړو او ګناهګار توبهګار او د امید خاوند چې دی نو هغه جنت ته ځي. خو د الله رب العزت دربار دی او خو د الله شان دی نو الله جل شانه دې زمونږ ستاسو د ایمان حفاظت وکړي او الله جل شانه دې زمونږ په زړونو کې د ایمان ډیوې بلې ساتي چې دا ایمان الله رب العزت زمونږ نورم قوي او طاقتور کړي